دی چې دا کوروم ضلع دا ځای دی امن شي او دا یو ښایسته غونې چمن جوړ شي او خلک کېنئ تاسو چې کوم درناوی راکړه موږ له عزت راکړه په هغې ډېر خوشحاله یو مهرباني ډېره زیاته حالات داسې چې د کور مې دا خبرې موږ اورېدې او دې باندې موږ ډېر پریشان وو خو موږ له دې چل نه راته بیا داسې وشوه چې د اکتوبر په 11 او 12 او 13 تاریخ باندې په خیبر کې د پښتنو یو قومي جرګه وشو منظور پښتین هغه جرګې اهتمام کړو خو هغه جرګه د قوم جرګه د یو کس جرګه نه ده میډیا والا دا وینا کوي چې هغه جرګې کې تقریبا 10 لک خلک شامل شوي 10 لک بیا هغه د 10 لکو کسانو مخکې د شل یا د 200 نکاتو باندې مشتمله یو اعلامیه راغله چې باغې کې اوله خبره د امن وه او د کوروم د امن وه چې موږ پښتانه بزو او د ورونو ته منت کوو او د دې به امن راوړو او صلح به کوو نو بیا منظور خان هغه خلکو نه اعتماد واغسته نو 10 لکو خلکو ته لاس اوچت کړ او د هغه اعلامیې او د کوروم کې د امن اعتماد وکړو او دا مطالبه یې وکړه چې خامخا د امن راشي یو میاشت بعد بیا بله جرګه وشوه میټینګ وشو په هغې جرګې کې د کورمې لپاره د 1500 کسانو یو جدا جرګه جوړه شو هغه 1500 کسانو موجود دي او نور هم الحمدلله ډېر معزز خلک راغلی مونږه په شمېر باندې څومره یو ګاډي شمارو مونږه سړي نه شمارو نو موږ سره 2 یا 15 ګاډي دي او دې کې موږ راغلي یو الحمدلله هغې جرګې کې دا خبره وشوه چې موږ به ځو خامخا به ځو نو موږ وزیر اعلی صاحب سره ملاقات وکړو او وزیر اعلی ته چې موږ خپله مرسته راکړه د ریاست مرسته تا باندې څوک اعتبار نه کوي ستا جرګه نه کامیابېږي موږ له مرسته راکړه هغه موږ ته مکمل تعاون یقین دهاني راکړه بیا هغې نه پس موږ راغلو کوهاټ ته او د کوروم ډي سي او کمشنر سره موږ ملاقات وشو دا ملاقات ډېر کامیاب و خو موږ هغې ته خواست وکړو چې موږ کورمې ته ځو نو هغوی وویل چې دا فریقین لا جمع نه دي موږ دا جمع کوو بیا لاړ شئ موږ له 1-2 ورځې راکړئ موږ ورته ویل چې حتما یو تاریخ راکړئ دې تاریخ به سبا تاسو ټلیفون وکړو او ما ته تا ته به ټلیفون وکړو بیا تاسو راجمع شئ او راشئ په دقه شپه باندې په کانوای باندې حمله وشوه یو واقعه وشوه بیا د بګن واقعه وشوه بیا داسې نور واقعات کېدل نن سبا هم کېږي او لارې بندې دي نو بیا موږ دا پوه شو دا موږ چې ډي سي کوروم منې کولو نو هغه دې له منې کولو که موږ راغلی وی نو انشاءالله نه به د کانوای واقعه کېده او نه به د بګن واقعه کېده خو موږ په یو خبرې ورسېدو ستاسې صلح نه ریاست غواړي نه حکومت غواړي نه دا مشران غواړي په هغې موږ پوه شو دا خلک دې صلح کې مخلص نه دی ستاسو دا علاقه ډېره ښایسته ده دې کې ډېر معدنیات دي او د غمازانو د دشمنانو په هغه معدنیاتو نظر دی هغوی دا خیال کوي چې دوی تر څو یو بل ویشتي ني او دلته جګړه نه وي نو زه د معدنیاتو رسېدی نه شم نو دا مسله ده چې په کوم یو مسله پکې دا هم ده چې په کورمې کې د امن تباه برباد ده خیر بیا چې موږ لاړو موږ حکومت نه خفه شو چې تا نه ما لاس اخیستی تا خو زما لاس پرېږ هلته واقعیت وشو بیا موږ حکومت نه خفه شو او د دسمبر په 3 تاریخ باندې موږ روان شو موږ چې راغلو نو موږ په بګن کې پړاو کې چپری کې او په مندوري کې او په صده کې د اهل سنت مشرانو سره خبرې وکړې هغې موږ له ډېر عزت راکړ ډېر زیات احترام یې راکړ
اشتحال و عرض کی وي لیکن هغې د باوجود ډېر اکرام احترام یې راکړه او کوم چې ته موږ څه غوښتل نو موږ ته یې مننه ده کړې بیا موږ مناسب ګڼله چې تاسو ته راشو موږ به هغه ټول ځایونو ته ځو چې کوم موږ نه پاتې دي او هغه متاثره دي یا د هغې لار بنده ده یا هلته سوانه شوې ده یا یو بل نقصان شوی موږ به ځو دا جرګه چې کومه ده دې کې ډېر زیات قومي مشران دي د جوب نه او د بلوچستان نه 45 داسې ستر ستر مشران نومور او شملور راغلي دي چې زه ورته ګورم نو مال حیا راشي او دا د خیبر پښتونخوا د ټولو اضلاعو نه د وزیرستان نه د اورکزو نه جنوبي وزیرستان او شمالي او دغه شانتې باجوړ او خیبر او دغه شانتې مهمند او د ټولو نه د پېښور سټي نه او د چارسدې نه او د صوابۍ نه او لکه زه به دا کوم ځای یادوم خو الحمدلله دا خلک ټول راغلی دی او دا دلته موجود دي تاسو سره ناست دي مونږ دا جرګه په دې باندې جوړه کړه هلته هغوی په ما باندې اعتماد وکړو چې ته به دې جرګې مشري کوې نو مشري هو زه نشم کولی خو کم از کم لکه هغه ذمه داري زما ده چې یو ته هم دا ګاډی مخکې کړه بل ته هم ته وروستو کړه یو ځای راشئ دلته به کینو دلته به پاسو یا زه ته به خبره کوي یا دی خبره کوي نو دې حده پورې نور هر یو سړی مشر دی او قابل احترام دی د هغې په عزت کې کمی نشته ما دا رای هم ده چې دا جرګه اولنۍ جرګه هم ده آخري جرګه هم ده خدای مکه که دا د قرب نه ناکام لاړه نو بیا تاسو سولې ته څوک تیار نه دی تاسو سولې ته تیار خلکو پکې سیاسي مفادات مونږ هېڅ مفاد نشته مونږ دې کسانو کې یو کس داسې نشته چې کورمې کې الیکشن وکړي یا ایم پی آی جوړ شي یا ایم ایل ای جوړ شي د آخر فایده شته الله پاک فرمایي وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله چې مسلمانانو دو جماعتونو منځ کې جګړه وشي لاړ شي صلح وکړي د ظالم لاس ونیسئ کمزوري سره امداد وکړي او په معاشرے کې امن جوړ کړي رب اجعل هذا البلد آمنا یا الله دا ښار دومره خسته علاقه دومره خسته نوجوان دلته امن ولې نشته د دې لارې ولې بندي نو زه ما دا خبره ځکه قبوله کړې ده چې دې کې خیر دی او ښېګړه ده او د خیر او ښېګړې لپاره موږ راغلي یو او زونه ګورئ زونه تاسو که ښه خبرې کوئ بیا اورو تاسو که بدې خبرې کوئ بیا اورو تاسو که د 50 کاله هلک که راځي موږ باندې څپېړه ولي موږ ورته نه کوو دا خبر تاسو زخمیان یې تاسو په کورونو کې شهیدان پراته دي تاسو په کورونو کې زخمیان پراته دي تاسو ډاکټر ته خپل هغه زخمی نشئ بوتلی تاسو د خوراک مسله ده لارې بندې دي نو تا نبی علیه السلام وایي ان لصاحب الحق مقالا یو سړی مظلوم دی به خبره کوي موږ دې له هم چې نن یو ورځ راغلو موږ پایدار او مستقل امن لپاره راغلو او ان شاء الله الله بزو چې دلته د امن جنډه اوچتو ان شاء الله انتهایی قابل احترام زما مشرانو کشان ورونو دې کې یو کردار تاسو دی تاسو د کردار نه بغیر دا لاس دوه لاسونه یو شي دینه تعالی وزي یو لاس تعالی نه وته تاسو هم دلته اوسېږئ هغه هم دلته اوسېږي نه تاسو د بهر نه راغلي نه هغه د بهر نه راغلي نه داسې کېدی شي چې موږ خسړی وګو چې یو قوم بزي کورمې نه بل پاتې کېږي داسې هم نشي کېدی خو لږ به زغم کوو اقلیت چې دی دی به د اکثریت احترام کوي اکثریت چې دی دی به د اقلیت احترام کوي یو بل په زړه کې مینه او محبت ورکوو نو عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم اذا ټول دنیا سره در استعمال کې د چا زړه نشي ګټلې زړه کې مینه الله پاک اچي یو وار د زړه کې نفرت لاړ او مینه راغله ان شاء الله امن راغله مونږ دا ایجنډا ده نو یوازې دا ذمہ داري او مشري دا ډېره ګرانه وه چې ما یوازې اوچته کړې وې نو ما خپل د جرګې ټول مرګور ته تاسو زما بازو یې زما لاس یې او زما ګوتې یې
او ټول ما سره منل چې موږ دغه شان دیو دعا وکړه دا جرګه دی الله پاک ډېر عزت منه کی او دای چې راغلي دي نو الله دې قدم قدم باندې دې حمایت او حفاظت وکړي مونږ دا اعلان کړی چې ورونو مونږ پیسې نه لرو د چا په وینا نیو راغلي وزیر اعلی صاحب نماینده نیو گورنر صاحب نماینده نیو د فوجیانو نماینده قطعا نیو د وزیر اعظم نماینده نیو د صدر نماینده نیو زه ستا د وینې نماینده ستا او زما وینا یوه ده ما ته پښتون ویل کېږي تا ته پښتون ویل کېږي که لاندې خیرونو کې مونږ جدا نو بله یو خیر کې پښتون بابا باندې مونږ شریک یو حق وینه ما تنګی او ما مجبوره کړي چې لاړ شه د مسلمانانو منځ کې یو تیږه کېده او دوی منځ کې یو امن راوړه مونږ راغلي یو نو ما ځان لپاره یو دوه ملګري هم کتل دي یو نصیر ملک صاحب دی تاسو پیژنئ دا د دغه دی افریدی دی د دې والد صاحب ولی خان کوکوخیل هغه ډېر زیات زغم کړی دی خپل قوم لپاره ادی به هم زغم کوي نو مونږ چې هلته یو نو د ده ځای کې یو او بل ما سره دغه دی برکت جی صاحب دی الحمدلله دا دواړه پوهان خلک دی ډېر زیات پوه خلک دی دی به مونږ سره خبره کوي چې مونږ خبره وکړه دریو کسانو نو زمونږ د فریق خبره ختمه شوه بیا مونږ یو بل ملګری خبره نه کوي بیا به تاسو خبره کوئ نو ستاسو مشران دې مونږ ته یو جوړه غونې خبره وکړي ستاسو مشران دې مونږ ته داسې نرمه لهجې خبره وکړي مونږ ته دې وخاندي خبره دې وکړي مونږ ته دې مینې خبره وکړي مونږ دې مینې وړ یو مونږ دې غصې وړ نه یو او مونږ دې نفرت وړ نه یو مونږ دې محبت وړ یو او الله دا جرګه زموږ کامیابه کړي انتهایی قابل احترام مونږ دې راغلي یو چې دلته عارضي طور باندې یو تیږه کیدو دا خبره به دا ملک صاحب ستاسو په ژبه کې کوي د قبایلو ژبه کې او دلته مونږ یو اعلان یوسو چې مونږ تیږه واغسته او دینه پس به ډزبندي وي دینه پس به لارې کولاوي وي او دینه پس به یو کوم خار او کلی وډیږه یا لوی او محبوسه کېږي او محاصره کېږي به نه مونږ دې راغلو او دا بنیاد دی بیا وروسته یو مستقل عمل لپاره مونږ سره یو پروګرام شته او الحمدلله پوره ایجنډې سره راغلو اوس تاسو به وایئ چې دې کې یو حکومت هم متعلق دی مثال په طور مونږ وایو دا کور وسوځېده یا دا بازار وسوځېده نو هغه بازار هغې لپاره به کمپنسیشن کول راځي پیسې به ورکول راځي نو هغه به حکومت کوي که نه ما سره حکومت نشته ما سره پښتون قوم زما په شا ولاړ دی په 10 لکه باندې راغل دی دلته هم راځي او مونږ سدې والو ته هم دلته که تاسو غواړئ چې 10,000 خلک جمع کړئ مونږ به بیا خبر بنو دا 10,000 هم جمع کوو نو مونږ به حکومت باندې پریشر اچو چې تا ته مري معاهدې کې چې کومې خبرې منل دي اب دې جرګې سره منې دې نه مخکې به نورې جرګې هم راغلي خو زه د هغې جرګو مخالفت نه کوم که یو کس ما لپاره قابل احترام دی که د ګرینډ جرګه ده که د وزیر اعلی صاحب ده که د ګورنر صاحب ده یو سړی چې خپل کور پرېږدي او راځي تا لپاره خیر ګوري دا قابل احترام دی دله به احترام ورکړئ خو دې نه باوجود هغه جرګې ناکامې شوي دي ځکه نن لارې کولاوي وې نو د هغې تیږه به کامیابه وه نو لارې کولاوي نه دي هغې نه وروسته واقعات شوي دي کومې زړې جرګې چې شوې او کارنایي باندې حمله وشوه نو هغه جرګه ولاړه راغله او د هغې یا تیږه ختمه شوه که نه د هغې زمانه ولاړ که نه مونږ چې راغلي نو مونږ متصل راغلي یو دې واقعاتو نه وروسته فورا راغلي یو دې بس کې بله جرګه نه راغلې او نه راتلی شي خیر هغه زموږ مسله ده چې مونږ څنګه ډیل کوو مونږ ډېر غټ امید باندې راغلي یو او انشاءالله دی امید سره بوزو انشاءالله چې ذاتي غرض دی نه وي او ته خامخا اخلاص سره کار کوې نو الله به خامخا کامیابوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مونږ بخاري شریف د حدیثو کتاب دی هغې په اول صفحې باندې اول حدیث دا دی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه که نیت کې د اخلاص وي کامیابي اسانه ده مونږ څه غواړو مونږ دا کورمه یو چمن غواړو او په دې کورمه کې امن غواړو زه به تاسو کوم مونږ څه غواړو زه به مونږ په کورمه کې چمن غواړو تاسو مونږ په کورمه کې امن غواړو مونږ په کورمه کې چمن غواړو مونږ څه غواړو مونږ څه غواړو مونږ څه غواړو څوک څوک چې امن غواړي لاسونه پورته کړئ او د امن تایید وکړئ جزاکم الله خیره
زه به خپل ورور ته ووایم نصیر ملک صاحب ته دی به خبره وکړي او بیا به برکت حاجي صاحب که مونږ نه څه خبره پاتې شوې هغه به وکړي او هغې نه پس به بیا زمونږ دا جرګه هر یو سړی ویان دی هر یو ډېر قابل احترام دی که زمونږ د جرګې یو غړی دا پوهېږي چې فلانی خبره کول ضروري وو او د مشرانو نه پاتې شله نو هغه به هم خپله خبره کوي داسې خبره نه ده خو مونږ چې دریو کسان خبره وکړه بیا مونږ جلال صاحب دعوت راکوو چې راشه دې خبرو جواب راکړه خوشحاله اوسئ ډېر په